ها بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب الجنه. نو موږ رسې وکړه کنه چې موږ گردان زده کوم د فعل مضارع مثبت معلوم گردان موږ زده کوم د څه گردان موږ زده کوم د فعل مضارع مثبت معلوم. وسه تاسو مخکې پدې کې خبرې اترې زده کړې دي نو هغه خبرې تاسو سره اړو ما لکه یو خبره تاسو زده کړې ده چې لکه په گردان کې سوسږي سوال سری په څو قسمه معنی بدرې کم دي غائب حاضر متکلم په هر شپږو کې اولنې درې صيغې د صحیح ورسنۍ درې صيغې د صحیح د مؤنث په هر درې کې اولنۍ صيغه واحد دا خبرې ذکرې دي خاجي او د معنی ذکرې د واحد مؤنث غائب څه معنی ده واحد مؤنث غائب هو دغه واحد مؤنث غائب هو هغه یوا خذا جمع مذکر حاضر تاسو ټول سړی تسنیه مذکر متکلم منګه دو سړی دا خبر تاسو ذکر دي کنه مخکې تاسو ځای ذکر دي چې په ماضی کې تیر شوی زمانه په ماضی کې او په مثبت کې د یو کار د کېدو خبر ورکړل شي د یو کار د کېدو او په معلوم کې فاعل وز دقل دغه الګ چې څنګه مثبت وکنه دغه شاندل ته مثبت ده الګ چې څنګه معلومه دلګه ما که شاند معلوم ده خو صرف فرق سره چې الګ ماضی او دلګه مضارع وا نو الګ کوم واحد مؤنث غائب موږ ترجمه کولا د جمع مذکر حاضر یو کولا یعنی کومه معنی چې د سیګي موږ الګ کولې هغه دلګه هم دي امونی شه ها نو مثبت معلوم تاسو پیژنو او څنګه پیژنل واحد څنګه تسنیه او جمع مذکر او مؤنث یو پیژنو کنه اوس ټول اقا شانتي معنی دي اوس به موږ وایو چې په دې کې اوس موجوده زمانہ یا آینده زمانہ کنه ينصر الله کې تاسو د مصدر معنی ذکر دي چې النصر معنی څه ده مدد کول سمانه نه مدد کول نو ينصر معنی به هغه یو خزا وهل کوي یا مدد کوي یا مدد با وکی بس په دې سورانی معنا هغه دو سړی مدد کوي یا مدد با ينصرونا وس په دې کې ځای مې دا نه تنصورنا دا څه څنګه ده بھائی جامع مؤنث د دې تنصورنا معنا ما دا کول غواړي تاسو ټول وحال پکې څه کوي مدد دی تاسو ټول خځه مدد کوي یا مدد با د انصرو سمانه ده انصرو پریګم د قشان دي دغه وکیلا پریګم موږ هم د قصلور خبرې کوي لاول موږ ته اردو یا عربي ولا یا پښتو ولا هر څه ولا لاول موږ بحث معلومو بیا موږ څنګه معلومو او بیا ورته اردو یا عربي دا ورته لکه انصرو د اسما د کوم څنګه د پوس کومه انصرو دا سسي غلا واحد متکلم او باسره ماضی نه دا مضارع مثبت معلوم تا ته څنګه بدوي دا مضارع دا په شروع کې دا اتین یو حرف راغلی او مثبت ولیدا چې دا یو کار د کېدو خبر پکړ کله شوی ما اولا پکې په شروع کې نشته او معلوم چې فاعل پکې معلوم فاعل څه ده نو انصر معنا به سي زه یو سره وس ګوره د خوراک ته چې کنه عقل ویل کېږي څور ویل کېږي عقل خوراک ته ویل کېږي زه ته په پښتو کې منګه ټول سړی خوراک کو نه د سینه کنه لول بس غوایا منګه ټول سړی جامو تکلیم باس وایا مضارع ها فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع اوس وایا ناکلو سوایو ناکلو پوښوي تاسو ټول خزه خوراک کوي جمع مؤنث حاضر بحث فعل مضارع مثبت معلوم صيغه ها تاكلنا سوي تاكلنا تاكلنا پوښوي ها هغه ټول خزي وهل کوي او د ټول دال د خزي چرته ها جمع مؤنث غائب او وهل کوي د څه فعل مضارع مثبت معلوم
نو سبو وایا معنا یضربنا سبه وزما ټول خذ وهل کړي وو نو بس جمع مذکر جمع مؤنث غائب خدا او فعل ماضی مثبت معلومه موصوف نو سبي صيغه ناورما ضربنا سبي ضربنا لکه پوښتنه به دي معنی به دي شي تا نو تاسو به څه چل وکئ نو معنی خو به دي کوي او به لګي مو یو الضرب مصدرنا صحیح شو یو السمع معنی دا اوریدل ضرب معنی سره مارنا وهل السمع معنی سره سننا اوریدل پوه شئ او اکل معنی دا خوراک نه کوي دا خوراک پوه شئ طریقې د ګوره اول به ولیکئ صيغه دا عربي بولی کوي ٹھیک شو لا عربي بولی کوي ما دا ګوره ټول کار ته حکومت لاول بولی کوي عربي دویم بولی کوي صيغه څه بولی کوي صيغه پوه شئ دی وګوره دریم بولی کوي وزن بولی کوي پوه شئ څلورم بولی کوي اصلي بیا بولی کوي زائد او بیا قولی کا معنا بیا خبر اخلاص کی دا کار وکړه ها بعض خو فعل مضارع ده کنه بعض په بلا پاس ولې کې په ټول باندې یو پیرول کا پورا ده فعل مضارع مثبت معلوم د هر یو سره جدا عملي کوي ٹھیک شو نه دا صرف دغه یو قسم دي نور نشته لا درې دا نو درې دا شول او لسته کې نور دي بس دغه بس ذکر د خیر سره کم لسو نه دا خو جدا دي هغه د قرآن مجید نه دي او دا د تورات نه دي واجب دی باندې دا به ځان ولګي او به د قرآن مجید نه تاسو صحیح وباسئ چې لکه په قرآن مجید کې دا ټکی راغلی لکه ایاک نعبد وایا نعبد وزن نعبد څه څه غدا د جمع وزن نعبد د عبادت ما د دې مصدر معنی د عبادت کول د نعبد معنی وایا منګه ټول سړی یا ټول خدي عبادت کو نو ګوره د قرآن مجید ترجمه دی راځي نعبد منګه عبادت کو ها نعبد منګه عبادت کو دا تعالی نه سي وایا نه ولې نه جوړه ها هغه تاسو پوښتنه به معنی دا کار وګای اوس واړو شابه